اذ چې هر کله چې قلنا مونږ وی للملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو ټول سجده وکئ لآدم علیه السلام ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 19 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده او څلورمه رکوع ده. نن به ان شاء الله مونږ یو آیات تلاوت کو او بیا به د هغې لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. دې آیات کې اوس الله جل جلاله فرشتو ته حکم کوي چې آدم علیه السلام ته تاسو سجده وکړئ، ځکه چې هغه تاسو نه علمي لحاظ سره ډیر زیات افضل دی. نو تاسو نه چې اوس علمي لحاظ سره ډیر اوچت دی آدم علیه السلام، نو اوس تاسو دته د تعظیم او د تکریم او د احترام سجده وکړئ. نو دلته کې اوس په دې فرشتو کې به جن نه د شیطان دا به ورسره اوسېدو. نو دلته کې اوس موږ اول ترجمه کوو. وَإِذ د دې اذ نه مخکې اذکر محذوف راوباسئ. اذکر ته یاد کا. اذکر دا د امر صيغه ده، په دې کې انت ضمیر فاعل دی. د دې معنی ده ته یاد کا. نبی علیہ السلام ته فرمای ته هغه وخت یاد کا او کله چې وَإِذ او کله چې قلنا دا د جمع متکلم صيغه ده او د فعل ماضی. مونږ اویل قلنا قلت معنا ده ما اوی، قلنا معنا ده مونږ اوی. وَإِذ قلنا او کله چې مونږ اوی للملائکه فرشتو ته. نو دا ملائکه چې ده کنه دا د ملکون جمع ده. ملکون چې ده کنه دا یوې فرشتې ته وای، او ملکانی دا دوه فرشتو ته وای. ملکان دوه فرشتو ته وای، او ملائکه دا ډیرو فرشتو ده. د دوه نه چې زیات چې هر څومره وي، که درې وي، که 300 وي، که 3000 وي، که 3 لک وي، که 3 کروڑه وي، د دوه نه بره چې څومره دي که په کربونو فرشتې دي نو ټولې ته مراد شوې. ټیک شوه. نو وَإِذ او هر کله چې قلنا مونږ اوویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ. دا اسجدو د امر صيغه ده، حکم دی پکې. امر د امر حاضر جمع متکلم صيغه ده، د جمع مخاطب صيغه ده. ٹھیک شو. متکلم نه جمع مخاطب صيغه ده، جمع حاضر صيغه ده، جمع حاضر. نو د امر صيغه ده چې یو سړی ته ته سجده وکړه نو هغه ته اسجد، او چې دوه ته نو اسجدا به بیا وي، او چې ډیرو ته نو بیا به اسجدو تاسو سجده وکئ. نو دلته کې د حمزه نه هغه پیش د مخکې د ملائکه د تی د وجې نه ختم شوی دی. نو دا مونږ وایو ملائکه تسجدو، دا اصل کې اسجدو دی. اسجدو معنی تاسو ټول سجده وکئ، تاسو ټول سجده وکئ. نو وَإِذْ قُلْنَا او هر کله چې مونږ ویل للملائکه فرشتو ته اسجدو تاسو ټول سجده وکئ لآدم علیه السلام ته. نو دا سجده چې و دا د تعظیم و، د احترام و، دا د عبادت والا سجده نه و، دا د عبادت سجده نه و، دا د احترام سجده و. د زمونږ د امت محمدیه د شریعت محمدیه نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي، څونه پیغمبران تیر شوي، د هغې په شریعتونو کې به د تعظیم او احترام دپاره سجده کول دا به جایز و. او په دې امت کې سجده حرام ده. د الله نه علاوه بل هیڅ چاته د سجدې حکم نشته. نبی علیہ السلام فرمایي که د الله نه علاوه بل چاته د سجدې حکم شوی وي نو وایي ما به ښځو ته ویلي چې خپلو خاوندانو ته سجده کوئ، یعنې د خاوندانو دونه اوچته مرتبه ده، خو الله نه علاوه بل چاته هم د سجدې حکم نشته. نو دلته بیا یو اعتراض جوړیږي چې بیا آدم علیه السلام ته ولې سجده وکړه فرشتو؟ الله ولې حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ؟ نو دلته کې لآدم د الی آدم په معنا کې دی. الی آدم
چې مسجود له چې دی کنه هغه د الله ذاتو، مسجود له دا سجده الله ته کولو، او مسجود الیه چې دی کنه د کم طرف ته چې مخ کولو هغه د آدم علیه السلام ذاتو. لکه اوس مونږه چې کله نیت تړو نو مونږ وایو مخ مې د کعبې شریفې، مخ مې د کعبې په شریفې. نو ګورئ دا مونځ مونږه کعبې ته کوو، دا کعبې ته مونږ دا مونځ کوو، صرف مخ هم اخوئ، نور مونږ مونځ د الله د رضا لپاره کوو، مونږ الله راضي کولو لپاره مونځ کوو، د دې بیت الله شریف د راضي کولو لپاره نه کوو، بلکې صرف بیت الله ته مونږ مخ کوو، مخ. ٹھیک شو؟ نو دلته کې وایي چې آدم علیه السلام ته صرف مخو، نور دا سجده الله ته وه. ٹھیک شو؟ نو اسجدوا لآدم، نو مفسرین وی سجود تحیت بالانحناء، دا د تحریم او د احترام سجده وا، دا د عبادت سجده نه وا. نو وی مونږ چې کله الله پاک فرمای و اذ قلنا، او کله چې مونږ ویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم، اسجدوا تاسو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته، یعنی مخم آدم علیه السلام ته نور سجده ما ته وکئ. لکه مخکې امتونو کې ما تاسو وی چې سجده جایز وه د تعظیم دپاره، د احترام دپاره، د تکریم دپاره، دغه د عزت دپاره به سجده دغه به و. دې امت کې لاس میلاول دي، غاړه میلاول دي، لاس کولول دي او سلام کول دي. نو دغه دي د دې امت د تعظیم او د احترام او د تکریم دپاره. پخوانی امتونو کې به عمدقه څنګه چې مونږ غاړه چا سره میلاوو یا لاس میلاوو یا دغه شانتې سلام کو، نو پخوانی امتونو کې به سجده وه. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام خوب ولیدو چې یاره ما خپل ورونه انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ما یولس ستوري او یو نور سپوږمۍ ولیده چې ما ته سجده کوي. نو د یولس ستورو نه د یوسف علیه السلام یولس ستورو او د نور سپوږمۍ نه مراد مور او پلار، نور پلار او سپوږمۍ مور وه. او بیا یوسف علیه السلام چې کله 40 کاله پس پیدا شو نو بیا هماغه مور او پلار هم ورته سجده وکړه او دغه یولس ستورو هم ورته سجده وکړه. نو دا د تعظیم او د احترام او د تکریم او د عزت او د قدردانۍ سجده وه. دا د خدای سجده نه وه چې خدای دا نعوذ بالله دا خدای له موږ ورته سجده وکړه، نه، صرف مخې هغه طرف ته نور سجده د الله دپاره وي. ٹھیک شو؟ نو دا د تعظیم سجده دی امت کې بیا ختم شوه. اوس چاته هم سجده نشي کولی، نه د قدر او د احترام دپاره کولی شي، نه د الله نه علاوه بل هیڅ چاته هم سجده نشي کولی. نو اوس صرف دا مونږ چې کله مونځ کوو نو مونږ وایو یاره مخ مې د کعبې شریفې، چې صرف مخ مې قبلې طرف ته دی، نور زه سجده الله ته کوم، سجده زه الله ته کوم، زما معبود الله دی، زما مسجود له الله دی، مسجود له الله دی، مسجود الیه بیت الله دی، مسجود الیه بیت الله دی. یعنی زه چې سجده کوم مخ مې چا طرف ته بیت الله شریف ته وي، او مسجود له معبود مې څوک دی؟ الله مې معبود دی. ٹھیک شو؟ نو دلته کوم ته مراد هم دغه دی. نو اسجدو الله حکم وکړو چې تاسو ټول سجده وکئ لآدم، آدم علیه السلام ته. نو ما تاسو وی دا لام د اله په معنا کې دی چې صرف مخ د آدم علیه السلام طرف ته دی، نور سجده الله ته ده. فسجدو دا سجدو چې دی دا فعل ماضی جمع مذکر غائب صیغه ده، جمع مذکر غائب صیغه ده. سجدو د فا معنا د نو فورا دا فا چې کنه دا د ډیر قریب د پر راځي. فورا سجدو ټول فرشتو سجده وکړه، ټول هغوی ټول سجده وکړه، نو دوی ټول سجده وکړه، نو دوی ټول سجده وکړه الا مگر سجده اونکړه، چا اونکړه؟ ابلیس اونکړه، سیوا د ابلیس نه نو ټول فرشتو دغه وکړه، سجده وکړه. نو مفسرین فرمای ابلیس چې کنه وهو ابو الجن وكان بين الملائکه، هغه د جناتو نیکو مشر ټولو نه اعلی جد اعلی ورته وي، جد اعلی یعنی اولنې کس چې کنه د جناتو ابتدا د ابلیس نشي وه، د نیکو لکه څنګه د انسانانو ابتدا د آدم علیه السلام نشي وه، داسې د جناتو ابتدا د ابلیس نشي وه. نو دا ابلیس چې کنه دا د شیطان لقب دی، لقب د ابلیس دا د شیطان لقب دی، د شیطان لقب دی. لقب یې څه شی دی؟
ابلیس د شیطان لقب سره ابلیس خپل نوم یې سو عزازیل عزازیل نومو ٹھیک شو نو دا ابلیس معنا دا نا امیده دا الله د ذات نه بالکل نا امیده او حیران او سرګردانه نو دا د الله د ذات نه امیده ځکه الله مردود کو او دا فرشته نه و ګوره فرشته نه و او نه دا د فرشتو استاد وګوره بعض اکثر خلق دې ځکه غلطي کوي چې دا ابلیس دا وي د فرشتو استادو بالکل د فرشتو استاد نه دا حالانکه عابد ډیر زیات د ډیر زیات عبادت کولو د الله پاک عبادت په ډیر زیات کولو او بل دا چې علم ورله الله ډیر زیات ورکړو او نور دا د جناتو جد اعلی یعنی نکو د اولنې انسان د جناتو کې اولنې داو او بیا د نرستو بیا د ټول جنات الله پاک پیدا کړی دي نو دا ټول الله د اور نه پیدا کړی دي د اور نه ٹھیک شو نو ابلیس دا صرف د فرشتو مجلس کې به اوسېدو ډیر عبادت په د الله کولو ډیر زیات علم ورسره الله ډیر علم ورکړو معرفت ورته الله پاک ور نصیب کړو خود چې کله تکبر وکړو کنه تکبر وکړو الله ټول فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علی السلام ته سجده وکړي خود دی ابلیس ورته سجده اونکړه د الله غ حکم اون منلو دا سو وجه سوا نو دوی د شیطان سره مخکې اوس دلته کې وایي د انکار وکړو د څه د وجې نه انکار وکړو دوی وایي انا خیر منه زه د آدم علیه السلام نه بهتر یم افضل یم ډېر قیمتي یم د آدم علیه السلام نه وجه سوا هو دوی چې خیر منه خلقتنی من نار تاسو د اور نه پیدا کړی ما وخلقته من طین او دا د یو بیکاره خټې نه پیدا کړی دی نو اوس د اور کار سره په بره تلل او د خټې کار سره په ښکته تلل خټه خو لکه د اور په شانتې بره لمبې نه وخي که نه په ځمکه یو شانتې پرتی نو آدم علیه السلام زمانه په مرتبه کې ښکته دی نو ما ته تا څنګه حکم وکړو تا ټولو فرشتو ته حکم وکړو خو د فرشتو مجلس کې دا شیطان هم ناسو نو ټولو فرشتو حکم وکړو نو ګورئ فرشتې د شیطان نه په څو چنده اعلی او افضلې وي افضلې دي اعلی مرتبه د فرشتو نورانی مخلوق ته هر وخت د الله په عبادت کې مصروف وي او نو ګورئ چې اعلی ته حکم وشي که نه نو دا فضول او دا ادنا چې دی دا پکې په اول سر کې دا به حکم په اول سر کې مني ٹھیک شو اوس لکه ګورئ د پاکستان بادشاه چې که نه د پاکستان بادشاه دا چې د ملک گورنرانو ته حکم وکړي که نه گورنرانو ته چې یاره تاسو به ټول پابندۍ سره منځونه کوئ ټول به 15 وخته جمع سره منځونه کوئ ٹھیک شو نو په دې گورنرانو ته حکم وکړو خو دې کې دا وزیران ټول را داخل شو بیا پکې د عملی ټول راغلي او بیا پکې د عوام هم ټول رالل نو ټولو ته دا حکم دی نو دغه شان الله پاک چې سجده حکم فرشتو ته وکړو نو ابلیس هم پکې راغی ابا دا فعل ماضی اوله صيغه ده ماضی اوله صيغه ده ٹھیک شو فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده دا اصل کې ابایا خدا یا متحرک ته مخکې حرف باندې زبر دی نو د یا نه د چې دا په الف سره بدل شو دا ابا ویل کېږي ښه ابا هغه انکار وکړو هغه یعنی هغه شیطان انکار وکړو ابلیس شیطان وکړو واستكبر او هغه تکبر وکړو هغه انکار وکړو د الله د حکم نه او تکبر وکړو چې خلقتنی من نار زدی د اور پیدا کړم خلقته من طین او د آدم علی السلام دی دغه نه پیدا کړی د خټې نه پیدا کړی نو زه څنګه آدم علی السلام ته سجده وکم نو دا تکبر وکړو تکبر وکانا او هغه شو د کانا معنا دا وو خو دلته کې دا کانا چې دا د سواره په معنا کې شو سواره نو د دې معنا شو هغه شو من الکافرین فی علم الله تعالی من الکافرین د کافرانو د ډلې نشو هغه د انکار کوونکو نشو چې اولنې انکار کوونکې دا شیطان دی چې د الله د حکم نه انکار وکړو ٹھیک شو دا وکانا هغه شو من الکافرین د کافرانو نه د انکار کوونکو نه د انکار کوونکو نه هغه د انکار کوونکو نشو ٹھیک شو دا اول دا د الله د حکم نه انکار وکړو نو دلته کې وایي چې یاره دا
دا اوس په دغه وخت کې بیا کافر شو او کنه دا د مخکې نه کافر په د الله په علم کې نو اکثر علما وی مفسرین وی وکانه من الکافرین فی علم الله تعالی دا د الله په علم کې علم ازلی کې دا د ابتدا نه چې دا کافر دا الله نافرمان وو خو دلته کې الله پاک بیا خپل معرفت ورکړو او علم ولا ورکړو نو بیا بعض علما وی چې نه دا مخکې مسلمانو دا مخکې د الله عبادت په کولو خو بیا رستو دا انکار وکړو بیا الله کافر کو ٹھیک شو نو دا بیا د کافرانو نشو نو امید دی په دې وتا سپې شوی یو ځل بیا ترجمه کو و اذ او اذكر معنا بکې کوا او هغه وخت یاد کا اذ چې هر کله چې قلنا مونږ وی للملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو ټول سجده وکړئ لآدم آدم علیہ السلام تاسو ټول آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ فسجدوا نو ټول سجده وکړه دا الله دا حکم ټول فرشتو مننو سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابلیس دا د شیطان لقب دی او د خپل نوم عزازیل دی ٹھیک شو د الا مگر سجده اون کړه یا سوا د ابلیس نه او کته د سوی فسجدوا الا فسجدوا ټول سجده وکړه الا مگر سجده اون کړه بیا ور سره دا خبره کې مگر سجده اون کړه کچر ته د الا معنا مگر کې ٹھیک شو مگر نو بیا ور سره سجده اون کړه دا لفظ وی ابلیس سجده ابلیس اون کړه او کنه ته چیرې فسجدوا الا ابلیس د دې الا معنا ز بغیر کوم یا سوا کوم سوا نو ته د معنا بغیر هم کولای شي بغیر د ابلیس نه یا سوا د ابلیس نه ٹھیک شو سوا د ابلیس نه نور ټولو فرشتو د الله حکم ومنلو او هغه سجده وکړه خدای ابلیس یاد وساتئ صرف به د فرشتو په مجلس کې اوسېدو وهو ابو الجن دا د شیطان د جناتو نکو او کان بین الملائکه صرف د ملائکو په مجلس کې به اوسېدو ٹھیک شو نور دا نه فرشته و نه د فرشتو استادو دا یاد وساتئ ګورئ ابا هغه انکار وکړو د ابلیس انکار وکړو د الله د حکم نه د سجدي کولو نه واستكبر او تکبر وکړو او وی انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د آدم علی السلام نه بهتره ما افضل ما زه د اور نه پیدا کړم ما د خټه نه پیدا کړم وکانا او هغه شو من الکافرین د انکار کوونکو نه د کافرانو نه شو نو اولنې د کافرانو نه بیا د ابلیس شو نو دا زمونږه د نن ورځې درس ته امید دی تاسو په دې درس باندې پوه شوي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام